أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میاشت رمضان هغه ده چې نازل شوی دی په دې کې قرآن چې هدایت دی لپاره د خلقو او واضح دلایل دي د هدایت نه او فرق راوستونکی دی په مابین د حق او د باطل کې. پس هغه څوک چې حاضر شي ستاسو نه دې میاشتې ته نو ودینسي دی لره او هغه څوک چې هغه بیماري یا په سفر کې وي نو په هغه باندې شمار دی د نورو ورځو. غواړي الله پاک په تاسو باندې آساني نه غواړي الله پاک په تاسو باندې سختي او د دې لپاره چې تاسو پوره کړئ شمار او د دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ د الله پاک په هغه احکاماتو باندې چې تاسو ته وښودل او د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې وفرمایل ای مسلمانانو په تاسو باندې روژه فرض شوې ده لکه څنګه چې په مخکانو خلقو باندې فرض شوې وه لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه. ایاما معدودات یو څو ورځې د شمار نو هلته دا وفرمایل چې په تاسو باندې د شمار یو څو ورځې روژې فرض شوي دي لیکن تعداد په هغې کې معلوم نه و چې دا څو دي. نو اوس دې آیات کې د هغې تعداد ښکاره کوي چې شهر رمضان دا تعداد یو میاشت دی، میاشت رمضان ده الذي انزل فيه القرآن چې په هغې کې قرآن نازل شوی دی. ټول قرآن د لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته د رمضان المبارک په میاشته کې د لیلة القدر په شپه کې نازل شوی دی. بیا د مصلحت مطابق په 30 کالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا قرآن نازل شوی دی. دویم تفسیر د دې دا دی چې نبی علیه السلام باندې چې د قرآن پاک د نازلېدو ابتدا شوي ده نو هغه د رمضان المبارک په میاشته کې شوي ده. میاشت رمضان هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی دی. دریم تفسیر پکې دا دی چې د روژې احکامات چې دي هغه نازل شوي دي په دې میاشته د روژه کې. نو پته ولګېده چې قرآن چې دی هغه د رمضان المبارک په میاشته کې نازل شوی دی. جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرمایي چې الله عز وجل ابراهیم علیه السلام باندې صحائف د رمضان المبارک په اولنۍ شپه کې نازل کړي وو. ابراهیم علیه السلام ته چې کومې صحیفې راغلې وې هغه د رمضان مبارک اولنۍ شپه وه. تورات الله پاک په موسی علیه السلام باندې په شپږمه شپه کې نازل کړی او عیسی علیه السلام باندې انجیل د رمضان المبارک په 18 باندې نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې قرآن نازل شوی دی نو دا د رمضان المبارک په 23مه شپه باندې نازل شوی دی. امام رازی وایي چې مجاهد فرمایلی دي مفسر دی تابع دی چې رمضان د الله پاک نوم دی. نو د رمضان د میاشتې معنی دا ده چې دا د الله میاشته ده او نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو دا مه وایئ چې رمضان راغی رمضان لاړ بلکې دا وایئ چې رمضان میاشته راغله او د رمضان میاشت لاړه ځکه چې رمضان د الله پاک د نومونو نه یو نوم دی. دویم قول دا دی رمضان چې دی دا د دې میاشتې نوم دی، د دې میاشتې د الله پاک نوم نه دی بلکې د دې میاشتې نوم دی لکه څنګه چې رجب او شعبان وغیره دا د میاشتو نومونه دي. بیا د دې رمضان معنی څه ده؟ رمضان خلیل هغه لغوي وي چې دا د رمضانه جوړ شوی دی. رمضان چې کوم دی د مني هغه باران ته ویلی کېږي چې هغه د ځمکې نه دوړه پورته کړي. نو رمضان مبارک کې هم د امت دا ګناهونه وینځلی کېږي او زړونه یې صفا کېږي نو ځکه ورته رمضان وایي. دویم قول پکې دا دی چې رمضان د رمضانه وتی دی او رمض چې کوم دی هغه د نور تیزی ته ویلی کېږي غرمو ته.
نو په دې میاشته کې هغه روزهدار چې دی هغه د لوږې او د تندې د وجې نه داسې لکه په تیزو غربو کې دا پې سخت دی هلکه څنګه چې هغه تیز نور او غرمه سړی سیزي نو دقه شانتې رمضان المبارک هغه ګناهونه سیزي نبی علیہ السلام فرمای چې رمضان کې الله پاک د بندگانو ګناهونه سیزي ختمي نو د رمضان المبارک د دې میاشتې او د قرآن د نازلېدو د دې غټ ربط دی مناسبت دی ځکه چې قرآن پاک د الله پاک کلام دی او د الله پاک انوار هغه هر ټیم چې کوم دی هغه ښکاره کېږي خو په انسان کې د هغې د حصول طاقت نه وي د انسان هغه طبیعت چې کوم دی هغې کې حجابات پردي دي هغه مانع وي نو کله دغه حجابات چې کوم دی هغه پورته شي او په انسان کې د الله پاک د هغه تجلیاتو د انواراتو د حصول طاقت پیدا شي او د دې لپاره اهم سبب چې دی هغه روژه ده چې روژه سړی نشي ځان وږی کړي دې وجې نه علما وایي چې د کشف د حصول چې کوم دی قوي ذریعه هغه هم روژه ده چې څوک زیات روژهدار هغه ته به کشف کېږي هغه خبرې اینې چې هغه بل څوک نشي لیدی نبی علیہ السلام فرمایي که چېرته د بني آدمو په زړونو کې شیطان هغه نه ګرځېدی نو د اسمان نښې به یې لیدلې وي نو د دې نه معلومه شوه چې قرآن پاک او د رمضان مبارک د یو بل سره غټ مناسبت دی د دې وجې نه جو په دې میاشته کې د قرآن تلاوت د دې افهام تفهیم د دې درس و تدریس هغه ډیر زیات کیږي او جبرئیل اسلام به هم راته هر کال رمضان المبارک کې نبی علیہ السلام خاله براته د قرآن دور به وسره کو او کله چې نبی علیہ السلام وفات کېده په کال باندې په رمضان کې جبرئیل اسلام 2 ځله راغلی 2 دورونه کړي نو د دې قرآن او د رمضان د یو بل سره غټ مناسبت دی قرآن او رمضان دا په شفاعت کې نبی علیہ السلام فرمایي هر یو به وایي چې یا الله زما سفارش قبول کړي نو فمن شهید منکم الشهر فلیصمه پس هغه څوک چې هغه ستاسو نه حاضر شو د میاشتې ته نو هغه دې دا روژه ونیسي فلیصمه نو د دې مطلب دا دی چې د رمضان مبارک یو سړی په داسې حالت کې بیا مومي چې هغه کې د روژې د نیولو طاقت او صلاحیت وي نو هغه دې روژې ونیسي مطلب دا دی چې دا سړی مسلماني عاقلي بالغي مقیمي او ښه تندرستي برابري صحتمند او د حیض او د نفاس نه مثلا زنانه هغه پاکي نو هغه به نسي نو چې څومره که ټوله میاشت په دغه حالت کې بیا مونده نو ټوله میاشت به نسي او که بعضې میاشتې بیا مونده نو بعضې به نسي اوس یو سړی دی هغه مسلمان نه و خو د روژې په نیمه کې مسلمان شو نو وروستو روژې په هغه فرض شوې مخکې پې نشتې یو کس دی هغه رمضان المبارک کې هغه بلوغ ته ورسېده مخکې پې نه وي خو اوس د دې نه وروستو هر څو روژې چې پاتې دي دا په ده فرض شوې دا به نسي زنانه د هغه پاکه شوه نو په هغې باندې دا د رمضان مبارک هغه روژې فرض شوې اوس دې آیات کې وایي چې څوک ستاسو نه دې میاشتې ته حاضر شي نو هغه به روژه نسي نو د دې نه دا تصور پیدا کېږي دا فهم کېږي چې د میاشتې ته بعضې کسان داسې دی چې هغه نه حاضرېږي نو دا د دې به څه صورت نو د دې صورت چې کوم دی د دې آیات نه علماو څه مسایل مستنبط کړي دي د قطبین چې هغه قطب شمالي او قطب جنوبي هغه لري ملکونه په هغې کې 6 میاشتې ورځې او 6 میاشتې پکې شپه وي هلته چې کوم کسان اوسېږي نو د رمضان دا میاشت چې دا هغې ته دی نشي حاضرېدی چې 6 میاشتې ورځې او 6 میاشتې پکې شپه وي نو دا میاشت خو پکې بیا نه راځي که نه یوه ورځ شوه ټوله نو په هغو باندې د دې رمضان المبارک دا روژې دا فرض هم نه دي ځکه دې آیت کې وایي چې څوک دې میاشتې ته حاضر شو نو هغه به یې نیسي او دغه میاشتې ته دغه کسان نه حاضرېږي نو چې نه حاضرېږي نو هغو باندې فرض نه شو البته دا ده چې باقي دنیا کې چې کوم دی هغه د رمضان المبارک
هغه میاشت خو فرض ده روژې خلق نسی نو دغه ځای ته چې کوم قریبي اسلامي ممالک دي د هغې په حساب سره چې کوم دی هغه د طلوع فجر او د غروب افتاب هغه اوقات ځان له برابر کړي او د ګړو حساب دی کوي نږدې چې کوم دی یو ملک دی هغې ته نږدې یو ملک دی او په هغې کې ورځ چې کوم ده هغه 12 ګنټې ده نو دوی هم یو 12 ګنټې یو ورځ حساب کړي په هغې کې دوی مونځونه هم کوي او په هغې کې د ځان له د روژې میاشت چې کوم دی هغه د هم په دې نورو قریبي ملکونو کې خو روژې میاشت راغله چې هلته ده نو دوی هم په ځان باندې د روژې میاشت حساب کړي چې دلته هم راغله نو دوی دغه شانتې هغه مونځونه هم کوي په دغه حساب سره یا قریبي ملک چې کوم دی په هغې کې 14 ګنټې ورځ ده یا پکې 10 ګنټې ورځ ده نو په دغه حساب سره چې کوم دی د مانځه او د روژې ټایم ټیبل د ځان برابر کړي او کوي دي دا غوره بله مسله دا ده چې پاکستان کې اکثر داسې کېږي چې خلق د سعودي عرب نه یو ورځ یا 2 ورځې مخکې هغه راشي یا هلته لاړ شي یو ورځ یا 2 ورځې مخکې چې کوم دی هغه روژه نیولي هلته ځکه سعودي زموږ نه مخکې دی یو ورځ یا 2 ورځې او د هغه ځای نه چې کوم دی هغه پاکستان ته راشي نو دلته بیا وروستو دا روژه شروع کېږي نو د هغو 10 روژې چې کوم دی هغه پوره کېږي خو دلته بیا رمضان وي هلته یې روژه په دی چې په سعودي کې و نو هلته اعلان وشو چې روژه به اوس یو ورځ یا 2 ورځې مخکې هغه هلته روژه ونیوله بیا چې دی دلته راغی نو دلته اوس هم روژه ده د ده پوره شوي دي روژې د 10 روژې پوره کړې خو چې دلته راغی نو هغه روژه دلته اوس هم ده ځکه چې دا ورځ وروستو وه نو د 4 واړو مذاهبو محققین فقهاو په نسبت باندې هغه بلاد بعیده هغه لرې ملکونه چې کوم دي په هغه کې اختلاف د مطالع معتبر دی یعنی دا هر ځای ځان خپل میاشتې د دو په سره به روژه نیسي او د میاشتې په لیدو باندې به اختر کوي نو دی چې دلته راغی نو دا خو لرې وطن دی د سعودي نه راغلی دی دلته راغی نو دلته روژه ده نو دی به روژه کوي اگر چې د ده روژې پوره شوي دي اوس که د ده یو 13 راتله او که 22 روژه راتله دا 1-2 روژې دا به زیاتې نیسي ولې ځکه چې دغه آیات کې راځي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه پس هغه څوک چې حاضر شي ستاسو نه دې میاشتې ته هغه دې ونیسي او دی چې دلته راغی دلته خو میاشت روژې روانه ده نو د دې وجې نه دی به نیسي بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ترمذي حدیث دی الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون روژه هغه ده په کومه ورځ چې تاسو روژې نیسئ یعنی کوم خلق چې عام روژې نیسي نو دغه روژه شوه او فطر د روژې ماتول هغه دي چې په کومه ورځ باندې تاسو ماتوئ یعنی دا خلق ماتوي چې خلق روژې نیسي نو تاسو سره روژه کوئ او چې خلق اختر کوي نو تاسو سره اختر کوئ نو د دې حدیث تقاضا هم دا ده چې کوم سړی پاکستان ته راغی نو دی به د دې خلقو سره روژه نیسي او بیا به د هغو سره هغه اختر کوي او بل قول به کې دا دی چې دی به صرف 10 روژې پوره کوي په ده باندې 2 روژې لازم دي هغه 10 روژې د پوره شوي دي او بل دا د حدیث کې راځي چې هغه میاشت کوم دا هغه یو کم 10 ورځې ده یا 10 ورځې ده نو د هغه پوره شوي دي که نه هغه روژې پوره شوي دي نو دی به پوره کوي اوس بعضې اوقات داسې کېږي چې یو سړی چې کوم دی هغه په پاکستان کې میاشت وویني روژې هغه نیول شروع کړي او بیا په دې منځ کې لاړ سعودي ته دا بل سوره شو یو د هغه طرف نه دلته راغی اوس د دې پاکستان نه چې کوم دی سعودي ته روان شو هلته لاړه یو ورځ یا 2 ورځې هغه مخکې ده چې کوم دی هغه روژې شروع کړې اوس د آتیش یا یو کم د روژې هغه پوره شوې او هلته اعلان وکړو د اختره نو دی به څه کوي دی به چې کوم دی هلته اختر به د هغو سره کوي که د خپلې روژې پوره کوي دلته چې ته روژه نیوله نو هغه یو ورځ دوه مخکې هلته اعلان شوی هغه مخکې شروع شوه نو ده لیټ شروع کړ هلته چې سعودي ته ورسېدو هلته روژې مخکې شروع شوې
اوس دی چې هلته تللی دی نو د هغه خلکو روجي پوره شو اعلان یې وکړو چې اختر دی او د 28 روجي پوره شوي یا یو کم درشم نو دی به څه کوي نو بعضې وایي چې دی به د هغو سره چې کوم دی اختر کوي او د دغه میاشتې دغه چې کوم دی قضا هغه به راوړي یوه یا دوه روجي چې دلته پاتې شوي دي نو هغه به بیا واپس راوړي قضا کوي به قضا به راوړي یا یو سړی دی هغه په سعودي عرب کې دی او د اختر ورځ ده هلته اعلان شوی دی او دی اوس راځي په جاز کې څوک پاکستان ته راځي نو دلته لا روژه ده او هلته خو د دې چې را روان شوی دی د اختر په ورځ باندې روان شوی دی اوس یوه روژه یا دوه ورځې دلته پاتې شوي دي دی به څه کوي نو دی به بعضې علما وایي چې دا پاتې ورځ چې دی دلته راورسېده په جاز کې دا پاتې ورځ خوراک څښاک دی به نه کوي د دې به اجتناب کوي نو دغه اگر چې د بیا زیاتې روژې راځي او د دې خلکو سره چې کوم دی هغه اختر به کوي نو یوه ورځ دوه ورځې چې کوم دی بیا به د روژه نسی اگر چې هلته د اختر او د دې خلکو سره به چې کوم دی بیا اختر کوي ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر هغه څوک چې تاسو نه مریض وي یا په سفر کې وي نو په هغه باندې شمار دی د نورو ورځو نو دا جمله مخکې هم ویلې وه هغه مخکې آیات کې دلته دوباره بیا وي هلته چې کوم دی هلته اختیار ورکړی هغه حکم بیا منسوخ شوی د هغې نه وهم دا راته چې دا حکم به هم منسوخ شوی دی د مریض او د مسافر په حق کې هلته دا وه چې یو سړی طاقت د روجي لري نو فدیه دې ورکوي او روژه دې اړ نه نسي که دی روژه نسي ښه ده که روژه نه نسي نو فدیه دې ورکړي هغه پکې چلېده نو بیا حکم منسوخ شو هغه چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه پس هغه څوک چې هغه ستاسو نه دې میاشتې ته حاضر شو هغه به روژه نسي نو دا رخصت د مریض او د مسافر دپاره هغه چې کوم دی پاتې شو نو دلته دا وهم راته چې د مسافر او مریض دپاره به دا رخصت نه نو دلته وی چې څوک تاسو نه مریض وي یا په سفر کې فعده من ایام اخر هغه باندې شمار دی د نورو ورځو نو اوس دا کوم سفر دی چې په هغې باندې سړی مونځ نیمګړی کوي او روژه چې کوم دی پکې خوري نو د فقهاو په دې کې اختلاف دی داود ظاهري په نس باندې دا مسافت هغه هر څومره چې یو میل سفر سړی وکړو نو هم دی به روژه خوري او مونځ به نیمګړی کوي امام احمد ابن حنبل په نس باندې 2 ورځې دی امام شافعي صاحب هم د 2 ورځو چې د 2 ورځو مسافت نو په هغې کې به عادته دا رخصت میلاویږي امام مالک صاحب وایي 1 ورځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس باندې دا 3 ورځې سفر دی چې سړی پکې خوراک څښاک کوي او په دمه ته به رواني او د 3 ورځو مسافت ځکه حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې یوه ښځه بغیر د محرم نه د 3 ورځو نه زیات سفر نه کوي نو سفر اصل کې دغه دی چې 3 ورځې یا د دې نه زیات وي دا چې کم وي نو دا خاص سفر نه دی خو دا که بیا په جاز کې ځي او که ضرورت شي خو چې د 3 ورځو مسافت وي په هغې کې دغسې خو په 4 غنټو کې سړی سعودي ته رسي 3 ورځې دا پرې نه لګي نه هلته باقاعده سفر دی د هغه کې به په جاز کې که دی خوري نو هم خوړی شي او زنانه چې کوم دی که هغه نامحرمه نو ځان سره نشي بوتلی محرمه زنانه به بوځي غیر محرم چې کوم دی زنانه نشي بوتلی ځان سره اوس فقهاو احنافو د دغه 3 ورځو د مسافت اندازه دا کړه چې دا 18 فرسخه دی 18 فرسخه چې کوم دی هغه 450 شرعي میله جوړېږي او په انګریزي حساب سره دا 1 میله 2 فرلانګه او 20 غزه او چې کیلومتر ته اړه نو تقریبا 99 کیلومتر یا داسې کم دا جوړېږي اوس بله مسله چې یو سړی دلته ووایي چې څوک دې میاشتې ته حاضر شو هغه به روژه نسي نو اوس یو سړی دی هغه روژه نه ده نیولې او بیا هغه مړ شو مړ دی مړه هغه مړي د طرف نه بیا ژوندی روژه نیولی شي او که نشي نیولی نو کوم سړی چې مړ شي د رمضان روژې هغه ته پاتې نو امام مالک صاحب امام شافعي صاحب امام ابو حنیفه رحمهم الله د دوی په نسبت باندې د دې سړي نه بل سړی روژه نشي نیولی هغه په ځای باندې ولې ځکه چې قرآن کې راځي ولا تزر وازرة وزر اخرى
یو سړی یو بار پورته کوونکی د بل بار نشي پورته کولی نو دا بار او دا پیټ په هغه مړي وو په دې ژوندي نه دی دا په هغه فرض وي په دې ژوندي باندې خو ځان خپلې نیولي دي نو پردی پیټې دی وروړي نو دی به نه نسي او بل دلیل چې کوم دی هغه دا دی دا حدیثونه چې نبی علیہ السلام فرمایي عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه موقوفا روایت دی نبی علیہ السلام ته نه دی رسېدلی خو دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی به د بل سړي د طرف نه روژه نیسي او نه به د هغه د طرف نه لمونځ کوي او په دې کې حنبلیان چې دي هغه دا خبره کوي چې دا بل سړی د هغه د طرف نه روژه نیوی شي هغه ولي دی او که غیر ولي دی د خپل دی او که خپل نه دی او که یو سړی د طرف نه روژه نیسي او که ګڼ کسان د طرف نه روژه نیسي نو نیوی شي او که پاتې شو دغه شان روژه چا ونه نیوله نو بیا به د هغې په ځای باندې فدیه ورکوي او دا نور درې واړه امامان مطلقا دا وایي چې بل څوک به نه نسي د طرف نه فدیه ورکولی کېږي د سرسایې په مقدار باندې د هغو دپاره څه دلیل دی د هغو دپاره دلیل د بخاري شریف دا حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه څوک چې مړ شي او په هغه باندې روژه پاتې وه نو روژه به د هغه د طرف نه ولی نسي هغه چې څوک خپل دی هغه به نسي نو هغه وایي چې دا به نسي او موږ ویو چې دا بل څوک نشي دی اوس حامله زنانه ده یا مرضعه چې هغه پوی ورکوي خپل بچي ده یا حامله ده او په هغې باندې یری د خپل ځان یا د خپل بچي د تلف کېدو چې هغه به ضایع شي هغه ته نقصان به ورسي نو دغه زنانه هم روژه ماتولی شي دا هم په حکم د مریض کې ده روژه به ماته کړي د هغې په ځای بیا وروستو قضا راوړي د نورو امامانو په نسبت لکه امام شافعي صاحب دا وایي چې دی به دا زنانه به ورسره فدیه هم ورکوي او وروستو بیا قضا هم راوړي موږ یو دوه کارونه به نه کوي وروستو به دا بیا قضا راوړي او اوس په دې باندې فدیه نشته هغه وایي د دې مثال د شیخ فانی دی چې بوډا سړی فدیه ورکوي موږ یو شیخ فانی باندې خو روژه چې کوم دی هغه فرض شوه خو هغه بیا پرېښې ده او دا زنانه چې د بچي د وجې نه هغه پی بچي له پی ورکوي د هغې د وجې نه نسي نو په بچي باندې خو روژه فرض نه وه او په دې چې فرض د وروستو بیا نسي نو د دې بیا فدیې ته ضرورت نشته نو یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله پاک غواړي په تاسو باندې اساني اندو غواړي الله پاک په تاسو باندې ګراني نو په دې کې اساني ده ګراني پکې نشته ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج سورۃ مائده کې بیا راځي الله پاک نه غواړي چې په تاسو باندې تنګسیا راوړي بیا سورۃ حج کې وما جعل عليكم في الدين من حرج الله پاک په تاسو باندې په دین کې حرج تنګسیا نه دراوستي بل ځای بیا سورۃ النساء کې يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا الله غواړي چې تاسو باندې سپکوالی راولي او انسان خو ضعیف او کمزور پیدا شوی دی بل ځای سورۃ بقره کې ذالک تخفیف من ربکم ورحمه دا اسانی د تاسو د رب د طرف نه او رحمت دی نو قصاص کې چې کوم دی د دیت گنجائش ورکړ دی چې په اوبو باندې سړی قادر نه نشي استعمالولی هغه له د تیمم سهولت ورکړ دی بیماری مسافر هغه ته د روژې د قضا کولو رخصت ورکړ دی دغه شانتې بوډا دی یا دایمي مریض دی هغه ته د فدیې ورکولو اجازت ورکړ دی یو سړی په ولاړې باندې لمونځ نشي کولی نو په ناستې دې کوي په ناستې نشي کولی نو په ملاستې دې کوي دا اوس ساته گنجایش پکې شته یو سړی د سوارلۍ نه نشي راکوزېدی نو په سوارلۍ دې هغه لمونځ کوي یو سړی په خپله حج نشي کولی نو اسلام دا اجازت هغه ته ورکړ دی چې حج بدل دي د هغه طرف نه بل څوک وډېږي هغه دې د طرف ته حج وکړي په سفر کې چې کوم دی د لمونځ قصر چې دا به نیمګړی کوي ځکه چې دا دته سختي نه وي د تنګسیا را نه شي دی ونه کړېږي نو نیم ځکه کوي نو نبي علیه السلام چې کوم دی هغه دا اجازت ورکړ دی او کوم چې آسان عمل دی په هغې باندې عمل کړ دی او کوم کې چې ګراني ده نو د هغې نه منع کړ ده پرله پسې روژې نیول چې هغه نه ماتوي د دې نبي علیه السلام منع کړ ده یا ټول عمر روژې نه شي نو د دې نه نبي علیه السلام منع کړ ده یا یو سړی چې کوم دی هغه ټول عمر واده نه کوي یا ټوله شپه ولاړې چې زه به عبادت کوم د دې نه منع ده نو مشکل عبادات النظر چې داسې مشکل عبادت چې د هغې نظر وبني او منښت نو په دې باندې نبي علیه السلام د خفګان اظهار کړ دی ټول مال به نه صدقه کوي نبي علیه السلام هغه صحابه کرام ته وایي تاسو هغه یو صحابي ته ټول مال مه صدقه کوه دغه شانتې یو سړی مجبوره دی نو په هغه وخت کې دته اجازت ده چې حرام اخري لکه مخکې انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر په دې کې تلي
دا بشمار احادیث په دې باندې نبی علیہ السلام فرمایي دا دین الله پاک آسان کړ دی کوم سړی چې په دې دین باندې ځان غالب کوي نو دا دین به په هغه باندې غالب شي مطلب دا دی چې اسانه طریقه پرېږدي او مشکله طریقه اختیاروي نو دین بیا په دې باندې غالب کیږي او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی اے خلق تاسو اسانی پیدا کړئ خلق په مشکلاتو کې مغ ورځوي او سعید بن ابو برده رضی الله عنه فرمایي زما پلار ابو برده رضی الله عنه چې کړه او معاذ بن جبل رضی الله عنه دا چې کړه یمن ته تل نبی علیہ السلام هغه ته وی اسانی پیدا کړئ خلق ته مشکلات ما جوړوي خوشخبری ورکړئ خلق ته نفرت مو ورکوي او یو بل موافقت کوي یو بل موافقت کوي یو بل سره جوړ جاړی کوي نو یرید الله بكم اليسر الله په غواړي په تاسو باندې اساني ولا یرید بكم العسر انا غواړي په تاسو باندې سختی ولتكملوا العده ادا اساني ذکر او صدیر لپاره تاسو شمار پورا کړئ سو روزي تاسو نه پاتې شوی په مرز کې او یا په سفر کې هغه پورا کړئ بس ولتكبروا الله على ما هداكم او د دې لپاره چې تاسو بڑای بیان کړئ دوی بیان کړئ الله پاک پاغه احکامات باندې چې تاسو او خود ولعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ یا الله شکر دې چې دا دین ته آسان کړ دا ګران نه دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه چې نازل شوی دی په دې کې قرآن هدل للناس چې هدایت د لپاره خلکو وبينات من الهدى واضحه دلائل دي د هدایت نو الفرقان او د فرق راوستون کې ما بین د حق او باطل کې فمن شهد منكم الشهر پس هغه څوک چې حاضر شي تاسو نه د میاشتې تفل یسمون ودی نشي لاره ومن كان مريضا او څوک چې مریض یو علی سفرین یا په سفر کې فعده من ایام اخر نو په هغه باندې شمار د نور ورځو یرید الله بكم اليسر غواړي الله پاک په تاسو باندې اساني ولا یرید بكم العسر نو غواړي الله پاک په تاسو باندې سختی ولې تکمل العده او د دې لپاره تاسو پوره کې شمار ولې تکبر الله علی ما هداكم او د دې لپاره تاسو لوی بیان کړئ د الله پاک په هغه احکاماتو چې تاسو ته خودنه کړی دا ولعلکم تشکرون او د دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ ربنا ظلمنا صلى الله تعالى على خير خلقه